چې دا غزوه موته په 8م کال د هجرت د نبی علیه الصلاة والسلام باندې شوې ده. او غزوه موته ورته ولې وایي؟ دا موته دغلته کې په شام کې د یوې علاقې د یو ځای نوم و، مقام بلقا کې یو ځای و، هغې ته به یې موته وي، نو ځکه ورته غزوه موته ویلی شي. نبی علیه الصلاة والسلام بادشاهانو ته د دین اسلام دعوت ورکول شروع کړو، خطونه به یې سفیرانو له ورکول، یو یو بادشاه ته به د دین اسلام دعوت ورکو. نو چې کله نبی علیه الصلاة والسلام د دغې علاقې چې کوم بادشاه و هغه ته د دین اسلام دپاره د دعوت ورکولو دپاره خپل سفیر ته خط ورکړو چې دا هغه ته ورسوه. نو د دغې علاقې د بادشاه چې کوم ګورنر و د هغه نوم شرجیل و. دې شرجیل دغه سفیر شهید کو. سفیر نوم حارث بن عمر رضی الله تعالی عنہ. نبی علیہ السلام دله خط ورکړو چې دا ته ووسه. نو د حارث بن عمر رضی الله تعالی عنہ شهید کو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې باندې ډیر زیات خفه شو چې یاره د سفیر ته خو تر ننه پورې چا څه ویلي نه دي، د دې نه بعد خو به د سفیرانو دا ژوند هم په خطره کې شي، خلک به یو بل ته دعوت هم نشي ورکولی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صحابه کرامو د 3000 کسانو جماعت تیار کو، وی لاړ شئ دغې علاقې ته، او د موته په طرف باندې روان کړو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د 3000 کسانو امیر زید بن حارثه رضی الله تعالی عنہ مقرر کو، او بیا یې وفرمایل وی کو زید چرته شهید شو نو بیا به جعفر بن ابي طالب د دې لښکر امیر وي، او کو چرته جعفر هم شهید شو نو بیا به عبدالله ابن رواحه د دې لښکر امیر وي. دې وجه دې غزا ته غزوه جیش الامراء هم ویلی شي، غزوه جیش الامراء، ځکه په دې کې نبی علیه الصلاة والسلام 3 امیران مقرر کړي وو. وی اول به زید بن حارثه امیر وي، کو دې شهید شو دنه وروسته به جعفر امیر وي، کو دې شهید شو دنه به وروسته عبدالله ابن رواحه امیر وي، وی کو دې شهید شو بیا د مسلمانان په خپله خوښه ځان له هلته امیر مقرر کړي. او نبی علیه الصلاة والسلام د دې سره روان شو او سپینه جانډه یې راواغسته او زید بن حارثه له ورکړه، وی دا جانډه به ستا سره وي، دا ستاسو جانډه ده، دا سپینه جانډه ده ځان سره واخلئ، دا د امن جانډه ده. نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل وی لومبې هغې علاقې ته او هغې ځای ته ورشئ په کوم ځای کې چې زموږ صحابي شهید کړی، زموږ سفیر یې شهید کړی دی. حارث ابن عمر رضی الله تعالی چې کوم ځای کې شهید کړی هغې ځای ته به لومبې لاړ شئ. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام زید بن حارثه رضی الله تعالی عنہ ته وفرمایل وی اول به دې خلکو له د اسلام دعوت ورکړئ، اول به ورته ووایئ جنګ ورسره مه کوئ، ووایئ ورته موږ راغلي یو، موږ تاسو له د اسلام دعوت درکو، تاسو زموږ صحابي شهید کړی، خو موږ درته بیا هم وایو مسلمانان شئ، کو اسلام یې راوړو فبها اس ورته هم مه وایئ، او کو اسلام یې را نه وړو بیا د الله نه امداد غواړئ، جهاد شروع کوئ، بیا ورسره جهاد شروع کوئ. او نبی علیہ السلام د صحابه کرامو سره په خپل روان دی د سنیة الوداع مقامه پورې ورسېدو، د دې لښکر سره په خپل روان دی. هلته چې ورسېدل صحابه کرامو ته وویل وی لږ ایسار شئ، زه یو څو خبرې کول غواړم. نبی علیہ الصلاة والسلام پاڅېدو، خطبه یې وویلله او بیان یې شروع کړو، وی زه تاسو ته هم چې د الله نه ویرېږئ، ځئ غزا له ځئ، خو ګورئ تقوا فرې نه دی، فرېزګاري فرې نه دی، د الله نه یره کوئ او د خپلو ملګرو خیال ساتئ، د خپل ملګري خبرګیري اخلئ او د الله په لاره کې جهاد کوئ. ګورئ د بلې خبرې دپاره نه، جهاد لځئ خو صرف نیت به د اعلا کلمت الله وي چې د الله کلمه اوچته شي. او نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل وی خیانت او دوکه به نه کوئ. او بیا ورته نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل وی واړو ماشومان، ښځې او بوډاګان دا به نه قتلوئ. دې 3 قسم خلکو ته به څه نه وایئ، بچو ته به څه نه وایئ، زنانو ته به څه نه وایئ، او بوډاګانو ته به څه نه وایئ. او نبی علیه الصلاة والسلام صحابه کرام رخصت کړه، دغې ځای نه وی ځئ تاسو غزا له. چې کله غزا له روانېدل عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه په ژړا شو، په ژړا شو، خلک حیرانه شو چې دی ولې جاړي.
دی ولې جاړي